أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. پدی آیات کی اوس اشاره د بل خطاب د امت ته چا حکم کول دی په دعوت ور کولو کتاب الله ته د اختلاف د دفع کولو د پاره د اختلاف د لری کولو د پاره. د آیات متعلق د مخ کی خطاب سره شهود خلوف السلم کافه چې داخل شي په اسلام کې پورا نو په اسلام کې پورا داخلي دل دادي چې د الله رب العالمین کتاب تراشي او د الله رب العالمین په کتاب باندې عمل وکړي چې اختلاف ختم شي. ربط او تعلق د دې آیات د مخ کې سره دادي چې مخ کې د موجوده کافرانو فکو پر باندې پوخواله او مضبوطواله ذکر شو، نو ذکر کوي چې دا په تیر شوی زمانہ کې هم موجودو. دویم ربط دا دی چې مخکې آیات کې د دوه قسم انسانانو ذکر وشو، نو ذکر کوي علاج د دې اختلاف چې دعوت دی پشان د تیر شوی پیغمبرانو باندې. په دې آیات کې بیا څلور جملې دي غټي. اوله جمله کې ذکر د اختلاف ته ورستو د وحدت نه د یووالینا او داغي علاج دی په دعوت د پیغمبرانو سره په ذریعہ د کتاب الله. دویمه جمله کې ذکر دی چې اختلاف چا جوړ کړی دی او کله جوړ کړی دی، اولی جوړ کړی دی. دریمه جمله کې ذکر دی چې په وخت د اختلاف کې د هدایت والا هغه اهل ایمان دي، مؤمنان دي. څلورمه جمله کې دا ده چې هدایت په اختیار د الله رب العالمین کې دی او لار د الله رب العالمین ته صراط مستقیم ویل شوی دی. نو الله تبارک و تعالی فرمایي کان الناس دا خلق امه واحده دلیوا، امه واحده دلیوا. امت هغه خلق چې جمعي په یو چیز باندې او بعضی د بعضو اقتدا کوي. واحدتن دا صریح دی په وحدت کې، لیکن اختلاف دی په طریقه کې. او په دې کې 15 اقوال دي د علماو. یو دا دی چې کان الناس امه واحده، او دا خلق یو ډله په ایمان باندې ټول مؤمنانو. یا دویم داره چې ټول یو په کوپر باندې. دریم داره چې ټول یو په پیدایش کې په فطرت باندې. څلورم داره چې ټول یو په نشوالي د احکام شرعیو کې. او پنځم داره چې ټول یو په کېدلو کې د یو جوهر نه چې غفلار دی. لیکن په دې کې صحیح قول هغه ولنې دی چې دا خلق په یو دین باندې چې هغه ایمان دی، ټول مسلمانانو مؤمنانو. خو اختلاف پکې بیا ورستو راغی او اختلاف جوړ کو کافرو. کان الناس دا خلق امه واحده دلیوا. سورۃ یونس کې براشي چې دا خلق یو ډله وانو فختلفو دی اختلاف وکړه. بعضو بکی شرک شروع کا، مشرکان شو، دا اللہ رب العالمین نه باغیان شو، دا اللہ رب العالمین نه بل طرف تلاړه. نو فختلفو اختلاف جوړ کا. نو فبعث الله النبیین، راولیگل اللہ رب العالمین پیغمبران، مبشرین زیر ورکون کی، ومنذرین او يرون کی. پیغمبران الله رب العالمین راولی گل د اختلاف د ختمولو د پاره چې خلکو اختلاف وکړه، شرک شروع کړه. د الله نه پکې خلک باغیان شو، نه فرمانه شو. نو د هغې د سمولو د پاره الله پیغمبران راولی گل مبشرین، او دا پیغمبران زیر ورکوونکي وو چې څوک په دغه توحید باندې په ایمان باندې پاتې نو هغې له زیری و.
ومنذرین او ير ورکون کی هغه چاله را چې د الله رب العالمین د لارې نه بل طرف ته وړېدلیو وانزل معهم الكتاب او راویلېږه د دیو سره کتاب بالحق پرشتیا لیحکم د پارا چې فیصلو کی بین الناس په منځ د خلکو کی فیما فاغس کی اختلافو چې اختلاف کړو دیو فيه پاغي کی چې دیو پاغي کې اختلاف کړو نو داغي فیصلو کی نو ګور قران کریم دا د اختلافات ختمولو والا کتاب دی تمام آسمانی کتابونو چې راغلیو هغه د اختلاف د ختمولو د پار راغلیو نو قران کریم باندې دغه اختلافات ختميږي او که چرته خلکو په دی باندې منګولې ولګولې وما اختلف فيه او اختلاف نو کړي پاغي کې الا الذين مگر هغه کسانو اوتوه چې ورکړل شي وغي تدا کتاب ورته ورکړل شي خو عمل فنو کړي من بعد ما جاءتهم البينات ورستر دینا چراغلل دیوتا واضح دلائل بغیان د وجد زدنا بینهم پخپل ما بین کی فهد الله الذین آمنوا پس هدایت کو الله رب العالمین اغا کسانو تا آمنو چی مان راوړیو لمختلفو د اغا خبری چې دی اختلاف کړو فی پاغي کی من الحق د حقنا باذنه پخپل حکم سرا والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله تعالی ہدایت کوي چاته چې خوښشي الى صراط مستقيم په طرف د لارې نه غباندي نو پدې کې دا ذکر شو چې ګوره قران او تمام آسمانی کتابونه او تمام پیغمبران د اختلاف د ختمولو د پار راغلیو او بیا به کې دا بیان شو چې اختلاف چا جوړ کړو نو پویا خلکو ساس کړو چې هغه د دې کتاب سره علم کړو نو هغه اختلاف ساس کا او دا اختلاف کلو کا من بعد ما جاءتهم البينات رستو داغه نه چې دیو توازیه دلایل خراغ له خپوی شو د پوهی نه ورستو دیو دا اختلاف وکړه نو چې پویو نو بیا ول اختلاف کو نو وجدا و چې بغیم بینهم د وجد زد نه پخپل مابین کی زد او حسد پدې کې ډیر زیاتو دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دب الیکم داء الامم فقلار باندې را روان دي تاسو ته هغه مرض د مخکینو امتونو الحسد والبغضاء حسدونه دي او بغضونه دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هي الحالقه دا خرون کی دا او تاسو راځنوي مچ دا استاسو سر به وخري استاسو ویخته به وخري ولکن تحلق الدين لیکن دا دین خري په دې سره د انسان نیکی سوځي په دې سره د انسان د نیکی سوځي د نیکی په خراول کیږي او دغه شان د ګناهونو پیټي د پشا کوي او دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حسد او د بغض دا غیر زیات قباحت بیان کړي د په حدیثو کې ډیر احادیث شته دي او اول ذنب اولنی گناہ اول ذنب فی السماء اولنی گناہ په اسمان کې او دغه شان اولنی گناہ په زمکه کې هغه حسد شیطان په حسد ابلیس او آدم فابا ان حکم ربه ابلیس شیطان هغه حسد وکړ آدم علیه السلام سره نو د الله د حکم نه نافرمانی وکړه د الله حکم نه انکار وکړه او عزت آدم علیه السلام ته سجده نه کوما دا زمانه ورستو پیدا شو زته مخ کې پیدا شوی ما او دا د خاور نه پیدا دی زده اور نه پیدا یم او زره د مشر یم زره د غټ یم د نه لوی یم نو آدم علیه السلام سره حسد وکنو او اولنی ګناه په اسمانونو کې چې شوی د نو هغه د حسد شوی دا فحسد ابلیس آدم فابا عن حکم ربه او بیا پزمکه باندې اولنی ګناه غم د حسد شوی دا فحسد قابیل حابیل حسد وک قابیل د حابیل سره د آدم علیه السلام د دو زامنو واقع قران کریم کې ذکر ده چې قابیل د حابیل سره حسد وک نو فقتله دغه حسد د وجنه قابیل راولګي دو نو حابیل قتل ک او غي ملک
د دې وجنا دا لوی ګناه ده نو د وجه د حسد نه شوی ده ترجمه دوباره ووري کان الناس دا خلق امه واحده یودلا فبعث الله نراولیگل اللہ رب العالمین النبیین پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین او یر ورکون کی وانزل معهم الكتاب او راولیگل د دیو سره کتابونه بالحق پرشتیا لیحکما د پاره چې فیصلو کی بین الناس پمنځ د خلقو کی فیما فاغت سکی اختلافو فی چې دی اختلاف کړو پاغي کی ومختلف فی او اختلاف نو کړي پاغي کی الا الذین مگر هغه کسانو اوتوه چې ورکل شی ورته دا کتاب من بعد ما جاءتهم البینات ورستر دینا چراغ لل دیو توازیح دلائل باغیان د وجد زدنا بینهم پخپل منس کی فهد الله الذین آمنون هدایتک والله رب العالمین اغا کسانو تا چی ایمان راوړیو لما اختلفو دا اغا خبری چی اختلاف کړو دیو فی باغی کی من الحق د حقنا بإذنه پخپل حکم سرا والله یهدی الله تعالی ہدایت کئی من یشاء چاته چی غواړي الى صراط مستقیم پترب دلارنی غباندی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك